د سوات واورینه سیمه ملم جبې ته د سیلانیانو تګ روان دی. سیلانیان که یو اړخ ته د سطح سمندر نه 9000 فوټه چوتې سیمې ښایستونو څخه خوندونه اخلي، نو بل خوا په چیرلیفټ کې چکرې هم لګوي. د نورو صوبو څخه ورغلي سیلانیان وایي چې وطن مو ډیر ښایسته دی. हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है, रात होटल में स्टे किया है और अभी हम लोग आए हैं चेयरलिफ्ट पे बैठ के, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं. बर्फ़बारी काफ़ी मतलब हर तरफ से हुई है. पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह है ना, तो लोग बाहर पता नहीं क्यों जाते हैं. यहाँ बहुत मज़ा आता है और मालम जब्बा माशाल्लाह जितना सुना था उससे ज़्यादा अच्छा है. मैं उन लोगों को मशवरा दूंगा जो बाहर स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, कभी किधर जाते कभी किधर जाते हैं, पैसा ज़ाया करते हैं, अपने बच्चों से दूर जाते हैं. बेहतर है कि यहाँ आए और अपने मुल्क को एंजॉय करें. سیلانیانو په ملم جبه کې مستیانې هم وکړې او په یخ موسم کې د ګډا په ذریعه ځان ګرم کړو. وایي چې د سیلانۍ سرحد څخه پاکستان لویه فایده پورته کولی شي. نن چې زه سوات ملم جبې ته راغلی یم د خپلو دوستانو سره، نو الحمدلله زه د ډېر زبردست فیل کوم. بہت زبردست انجوای چې کوم دی موږ دلته کوو. زه ډېر ښکلی ځای او ډېر مزه یې وکړه. په روز کال موږ راغلو، کال په کال زموږ دا غري چې موږ په ټور راځو. ډېر ښکلی ځای دی. سیلانیان وایي چې د سوات ملم جبې او نورو سیلانو سیمو ته کچرې حکومت د سیلګرۍ پرمختګ په لړ کې ترقي ورکړي، نو دې سره به په زرګونو د ملک دننه او بهر هیوادونو څخه سیلانیانو تک شروع شي او ملک ته به لویه فایده روانه شي. په دې یخنۍ کې هم د ملم جبې ښایستونو لیدو ته یو شمېر سیلانیان راځي، ولې سیلانیان دا ګیله کوي چې لارې ډېرې زیاتې خرابې دي. د کیمرامین مهلي شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، ملم جبه، سوات.